د لعنت مستحق څوک دي؟ د علي رضی الله عنه روایت وی چې نبی له صلوات والسلام ماته څلور خبرې بیان کړې دي او پای کې دا ماته خودلی وو چې د الله رب عزت د لعنت مستحق څوک دی او کوم انسان ته خیره کول پکار دي یا کوم انسان باندې د الله رب عزت لعنت وریږي. نبی له صلوات والسلام څلور کسان خودلی وو. یو هغه سړی دی چې د ځمکې پولې او حدود ورانوي. دې تفسیر به ان شاء الله مبل حدیث کې به وکړو. دویم دا چې هغه انسان چې د غیر الله د لپاره ذبح او حلاله کوي یعنی انسان شرک کوي. او دریم دا چې لعنت د الله په غچا باندې چې څوک لعنت وي په مور او پلار باندې یعنی مور او پلار ته کنځلې کوي مور او پلار ته ردی بدی وي. فروعي اختلافات وي ذاتی اختلافات راځي په کور کې د مور او پلار د بچو سره راځي دا شنت ورورانو په خپل منځ کې راځي خو دغه دا مقصد نه چې بیا د مشرانو سړی بیزتی کوي یا چې کوم کنه هغه به هر معاشره ته شرموي. اختلافات د دلایل د ساتي خو نور به هر هغه شرموم هغوی ته کنځلې مه کوه. د مور او پلار په بچو باندې ډېر زیات حقوق دي. او څلورم نبی علیه السلام فرمایي چې هغه انسان د لعنت وي چې هغه بدعتي له ځای ورکوي. د تفسیر به مو انشاءالله چېرته وکړو خو د دې نه مراد هغه بدعتي دی مبتدع چې د هغه په عقایدو کې بدعات وي او ته د هغه اکرام کوې ته د هغه عزت کوې. داسې خلکو به عزت نه کوې ځکه چې د یو انسان په عقیده کې کله بدعات وي د انسان کافر او مشرک حسابېږي نو ته به بیا د هغه عزت په دې صورت کې نه کوې.